بسم الله الرحمن الرحیم. فضائل صدقات والا سلسله دی بیان و نن حدیث ته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه د صدقې متعلق وضاحت کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی راغلو. پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو یا رسول الله ای الصدقه اعظم اجرا، چې کومه صدقه اجر کې لوی وي، کوم صدقه ډیر ثواب مليږي سړی ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صدقې کولې باندې پوي کو سګوره کلوې ثواب څه ګټل غوړي صدقې. بیا به داسې وخت کې کوي ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم. هیڅ صدقه ته د سټیم کې کوا چې خروغ رموټ وي، تندرست وي، صحیح وي، په صحت باندې بدن باندې جوړ وي، څه مسله دته نه وي. که یو سړی په داسې حالت کې صدقه وکړي چې مرض الموت کې ده، لکه مړي کې یا چاسې روانې مرضه د خپل کور له کوم کسون دي د خپل نه محرومه کا، نه هغه ټیم کې خو دومره مخلص نه وي که نه، هغه ټیم کې خو نور ته ضرر رسول غواړي، په صحت حالت کې ډیره پیدا کوي چې دا په خپله باندې خروغ رموټي صحتمند وي. او بل دی شحیح څا ټیم کې په خپله باندې دا لالچي وي، خپله باندې ډېر څه سړی خو داسې نه نوره راغلی داسې ټیم کې وکړي بیا ډېر خوند کوي، ځکه زدي فایده ډېره وي. که د یو شي نه موړ یو شي ته دې سره لالچ نه کېږي، یو شي ته سره زړه نه کېږي، صدای مو طرف نه صدقه ده، نه خاصې نه خوري نه څکي، هسې په ښه نه لګي، نه په بدن خرڅي نه په معدې خرڅي، او نه په دماغو خرڅي نه په سترګو خرڅي، نه ته به دې څه شي لالچ وکړي. لکه یو سپی و خولې کې هډوکه راخسته و، روان و چولې باندې راغلی، هلته کې اوبو باندې تېرېدو، هلته کې بل سپی کتلی اوبو کې څه دي خولې کې هډوکې، هغه خو پوسه دي خپل شکل ګتلون دی، غپ یې کړی څه هغه نه به یو هډوکه راخلو، ما خپل ډوکه ونه غورځېدلی اوبو کې وړی ونه، نو زدي باندې خو دا شی ګرون و که نه، ځکه ورپسې غپ کولو، که چېرته ګرون ورباندې نه وه خوند یې نه یېر کوله، ویلې ورپسې غپېده، خپل شي نه به نه محرومېده. نه کله سړی په خپله باندې یو شي ته تابه کېږي، هسې ټیم کې صدقې کول دی شي، دا ډېره بهترینه صدقه ده، اعظم اجره، اجر یې لوی ده. تخشى الفقر، او بل دی څه فقر نه یې ډور وي، څه فقر نه ته ډارېږي، یرې زه به دې سره کام شم، نه ده شی ته ټیم کې صدقه کوه، دې سره تو کمیږي نه، خو دا خو داسې مو یو مزاج جوړ شوی ده، خپل څه کوم د مو نفسیات دي هغه مو ته د شی د خبر راکوي، چېرې ته به فقیر وګرځې، حالانکه صدقاتو سره د الله وعده ده، څه په صدقې سره مول نه کمیږي، په عفو سره د سړي عزت نه کمیږي، نورو سره قدردان جوړي، قدرمن ګرځي. وتأمل الغنا، او ته د مول ډېرېدلې ښه امید کې وي، چېرې دې سره مو نور ډېرې که دوس صدقه نه که نو څو ګوره 3000 ویلې زکات وځي، دا به سره جامه که نو دې سره خو ډېرې شوې که نه، اوس وی لاک د دې نه ته زکات وباسي، دا صدقه یې فرض ده، نه دې سره 99,000 ګرځي، یارې 99,000 ویلې وګرځي، سل ښې دي، نوټ موت نه شي، ځکه څه نوټ شي موت بیا شي میرات، نو دې به دا خیال وي، دا شی ته خبره هېڅ کله نشته، نور څه صوره موت شي هغه جوسي ډېرې ډېرېږي، بیا مغرور کې پاور زیات وي. ولا تمهل، څه دومره مهلت مه ورکوه اوس صدقې نه کوم، کله څه لږ ټیم را باندې تېر شي که نه بل ټیم کې بیا وکړه، اوس یې نه کوم، نه بل ټیم د سره ګرنټۍ نشته ستو سره به دا مول بیا پوتې شي، او دا شی به د سره پوتې شي، یا ته کله مرګ ته نږدې شي هغه ټیم کې ته وباسي، هغه ټیم کې کیدای شي سره ونه بسل شي. داسې ولا تمهل، که څه مهلت ویر نه کې، مهلت به نه یې راکړي، یارې نن یې نه کوم سبا بیا کیدای شي سبا مړ شي، یارې نن خدا کور نه شو کول د ښېګړې والا سبا به وکړو، داسې ما سبا ورکې سره وبسئ، بس خاتم مو سره سبا نشته، که هر څه دې فلحال کوو، نه دې سره بیا څه شي تو نه نکوي نه پتې کې، که ته کل کرېنګې سبا به کوو، بس بیا د نه نکوي پاتې دي، ځکه سبا خو لنډېږي نه، ځکه سبا راشي بیا ته یې چېرې سبا یې کو، ځکه سبا بیا تو نن ګرځېدلی وي، اول سبا راشي بیا ته سنار دو خو زه نن کې که نه، څه کله سبا راشي بیا وکړه، دا د نفس او د شیطان ولټ شه دي، پټونه او سیاست د سره چلوي، د ته قسمه قسمه هغه ښایي که نه پټونه د ته رډوي،
نه ته پکې دوکا شې د نه ټیم تیر کې اصل کې نور څه نه وي لکه جامې ته یې سړی سي منځ ته خو لوړ شه پوڅ حضرت صاحب 3 منټه یې وادره 2 پوتې شو یو پوتې شو 35 چې پوتې شو 35 سکند پوتې شو 35 سکند جوړ کړی نه د شي ته کې سړی شي اخرونه نه واخ شي یاره پرېدا سیا تکبیر نور پوتې تکبیر نور پوتې دوه رکعته خو ملو شي یاره سیا وتلې دونه رڅا پرې دې کې خاص نه ملي کسي پوتې کو جامې شیطان د سره دومره چلونه کوي قدرتی خبره کوم ټیم کې د عبادت ټیم راشي شیطان سړی ونی مالش شروع کوي بيخي ته بدن په منډلې کې پاتې نه لګي سړی د سواد رکې نه نور کینه اول خو دې زړه تانګي بیا ورس زړه نه تانګي عبادت ټیم کې خوشحال شي مازي کې پلنيږي ربني پوسه زون شي سما پاتېګا برې در باندې شوالي شي دا دې سکله ته دومره مهلت یې کې مارته رورسيږي حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فلانکی ته دوره ير کې او فلانکی شي کې دوره خرج کې سره اوس خرج کوم زکه سادي تو د سترس نه وتل ده سره دي تو دانن اوس پر کې ته څنګه شي سيري بیا به زویر کې یا بیر نه چوک خرج کې بیا نه چوک نه خرج کې غي خدای پوکا دا ورځ مولټواله صدا زر خم بیرا کو دا پر روپای باندې سيو کنه تعلیقونه یو تعلیقونه زنه خلې کنه هر دا کاسکور کې تعلیقونه په خاص شو روپای باندې اوس دا تعالی خاتمه شید اوس مو ته کولو د وار دنه بدر خلو سمري نو پیدا نه کوي بیا رستو صدقه او بوسه او صدقه مو چې کوم محل کې د خدای په کې قبلای چړې د سي بيزه محل نه نپلی صدقه خو کافر تایر کول شي یو فرضي صدقه د واجب سر زکات ده دا خو صرف مسلمان سړي تعبیر کوي نپلی صدقه ده کور پرې د شده پړوسیو سي کافر ده تو تایر کول شي خروس کو ورستاول شي د ګونو نشته ثواب ور کول شي کی همدا شي ته صدقات ته دایر کوي بدکار او بد کردار سړي تیر کوي بد عمل سړي تر دوه کیږي صدقه کته پوښ زدا سړی روپای باندې شته ډیر زړی ورسي اخ سړي تیر کې به خیا خادویلې څکه دې شیخ خپل بدملې نه مان شي په خو څکله تو شته د شي ته اندازې کبه اندازې نه سبه صدقه نه کو خلکو ته خرج کوي ویلې سنیک خال خونی کرونه کوي کنه نو تو صدقې په واجبونه کوي دي سره خدای په ډیر اجر در کوي ځکه زدات په محل باندې شای استعمال کړلو اندي متعلق یو حدیث ته په اسرائیلو کې یو سړی واغه د اراده کړی او ابو هريره سیو دا حدیث بیان کړی دا نور الفوز سره راغله ده پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایلی دی سبن اسرائیلو کې کاسو هغه د اراده وکړي نن بز په پټه باندې صدقه کوم سره شو ته پاتونه لګيږي ندیس قال رجل لا تصدقن بصدقه فخرج بصدقتي فوضع في يد سارق از شپېټې میا سټي موتلو صدقه ویر کړله نا صدقه یو کاس د سي کاسو څاغټي مندازا ونه شورسته غالو وته غلطه ویر کړي سبي خلکو خبرې کولې سبيګه غلط خبرې کولې سموته صدقه ملو ده فاصبح يتحدثون تصدق الليله على سارق سنن غلطه صدقه ور کړی شي ده ځکه دا خبرې اور دي معلوم شوتنه فقال زنسريل اللهم لك الحمد على سارق شکر د چلو بس غلطه صدقه ملو شي د پدی خدای شکر وی به زنسريل لا تصدقن بصدقه زب خو بل صدقه او بوسن فخرج بصدقتي فوضع في يد زانيه دا صدقه وکړه لوي بدکاری خزي تیور کړي وشپېټم فاصبح يتحدثون تصدق الليل على زانيه سویټم کله چرچا وشو له خلکو پلنکي بدکوري خزت صدقه ير کړي شي و دس کله دي خبر نه معلوم شبيل فقال اللهم لك الحمد على زانيه چلو شکر د بدی ملو شي د کیدای شي ته پیدا ویر کی لا تصدقن بصدقه زبیا صدقه او بوسو فخرج بصدقته فوضع في يد غني مالدار کستیر کړي وهنده وخله نو مالدار ته سړی شي ته زړه چا خاصه کورونی غریب سړی باندې شي ته زړه سروای را باندې شي فاصبح يتحدثون تصدق الليل على غني خلق خبرې کولې سنن خمالدار کا صدقه ملو شي دا فقال اللهم لك الحمد
على سارق وزاني او غني د شکر د چلو کومو صدقه وتلی د غلطه ملو شي وي پر کې بلې پر کې بدکورې خزې ته ملو شو بلې پر کې غنی کاسته ملو شو خیر د سپرونه کوي خدای کرونه دي چې پوتیا از شپې خوب کې خوب یو کتلو او